السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فادر جنرل ایجوکیشن په نوم دا یوټیوب چینل دی چې په دې کې تاسو ته د خطاطۍ باره کې سو بنیادی اصول ښوولی شي. عام ساده لیکل به تاسو څنګه کوئ. نو د هغې یو سبق تیر شوی دی، دا دویم سبق دی چې په دویم سبق کې به مونږ درې ټکي نور لیکو، ورپسې هغه زاړه به هم لیکو، ورسره به نوي هم لیکو. نو کوم کسان چې خپل لیکایي سمول غواړي نو هغوی ته خواست دی چې زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله تاسو ته به د خطاطۍ باره کې ښه اصول میلاویږي. نو راځئ چې ویډیو شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. نن دویمه ورځ ده، موږ به نن د دویمې ورځې سبق هم لیکو، سبا سره زوړ سبق لیکو. قلم د نیولو طریقه تاسو ته ما ښوولې وه چې قلم به تاسو څنګه نیسئ. نو دا یو لین دی، د دې لین نه په څومره ترس به تاسو قلم نیسئ. دغسې تاسو بیا موږ الف شروع کو، نو بالکل د لین د سر نه به سیده قلم کیدو، په ښکته به یې راښکو، آخر کې به بیا د قلم معمولي اونته تاو کړو، الف به ترې جوړ شي. دا شو مد. با ته ګوره دې ځای نه شو کشتۍ په شکل مخکې لړو، به بالکل سیده بره کړو. دواړه سرونه بره برابر وي او یو لومبنی سر راکړو فاصله وي. دا جیم دی، د جیم ته جیم سر جوړ شو، دا د جیم دایره جوړه شو. ټیک شو جی. نننی نوی سبق چې کوم دی نو دا دال او را دې د پاسه کله مونږ نقطې وکړو نو هم دغه ټکي دي، خو صرف نقطې پې پکار دي. ګورې دا دال شو، د پاسه به پې یو نقطه وشي نو څه به شي؟ ذال به شي. داسې را ده چې کله به د پاسه بله نقطه پې وشي نو دا به ذا شي. نو نوی سبق ستاسو نننی چې دی نو هغه دال را، دال را. نو دا شروع نه کوشش دا کوئ چې یو لفظ پورې منښلی. د شروع نه چې کوم ټکي تاسو روزانه لیکئ نو هغه سره بار بار لیکئ. دا مخکې سین دی، نه سین لومبنۍ سره چې کومه ده څنګه چې تاسو تین لیکئ هغسې به تاسو لفظ ولیکئ. معمولي غونته کې لومبنۍ سر، بیا یې نه لږ اوږد، بیا ورپسې دایره. مین کوشش دا کوئ چې په دې دایره باندې تاسو زیاتو کوشش وکئ. دا جی نن به مونږ ورسره د ساده پین باندې هم لیکل کوو. نو په دې کې به هم زوړ سبق لومبې لیکو. د ټول نه مخکې دا ګوره الف شو، پاسه مد، با تا. د دې وجې لیکم چې دې باندې صرف نقطې دي، نور د با شکل دی، ورپسې دا جیم همدقه شکل دی، خو صرف چې کله تاسو ته دا څلور لین والا کاپي تاسو سره موجوده وي، ګایډ لاین تاسو سره موجود وي، نو کم از کم تاسو هغه لفظ به ډېر په اسانه باندې جوړیږي. هسو تاسو په ساده کاپۍ کې هم لیکلی شئ، خو دا د ګایډ لاین او زبردسته طریقه ده چې تاسو دایره راغونډوئ، څومره به راغونډوئ، تاسو لیکل کوئ، د کوم ځای نه به لفظ شروع کوئ، په کوم ځای به لفظ ختموئ. دا ګورئ دوباره ته بیا دا سبق لیکم. ګورئ ورته دا الف مد، ګوره با. کوشش کوئ چې هر یو لفظ چې کوم دی نو چې څنګه تاسو ته لیکلی شي بار بار هغې ته ګورئ او لیکئ. نو چې کله تاسو بار بار هغې ته ګورئ، لیکئ او پریکټس کوئ، چې کوم ځای تاسو نه غلطي راځي د هغې د سمولو کوشش کوئ چې هر کوم ځای زما نه غلطي راځي. دا چې په دې طریقه باندې تاسو پریکټس کوئ نو انشاءالله چې لیکل به مو ورځ تر ورځه ښه کېږي. خو محنت چې دی نو دا شرط دی، داسې نه ده چې تاسو یو پیری ولیکئ، دوه پیری ولیکئ، وایئ چې زما لیکل به سم شي. د دې دپاره که چېرې واقعي تاسو خپل لیکل سمول غواړئ نو بار بار لیکل چې کوم دي دا ډېر زیات ضروري دي.